او الله غي ته یو خاص مقام ورکړی دی حضرت شیخ الاسلام صاحب چې کله استاد محترم ولیدو انو هغه مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم ته عرض وکوي فرمایل چې حضرت تاسو غوتی شخصیت چې دا موږ سره دلته راغلی دی او دا موږ د پاره ډیر لوی غنیمت او دا تاسو په موږ ډیر لوی احسان دی او بیا غي وی حضرت زموږ تاسو ته دا درخواست دی زموږ په جامعه کې به ماقام کې او مجلس چې تاسو پاغي کې موږ سره شریک شئ او زه تاسو ته یو تحفه در کول غواړم بیا غي حضرت شیخ صاحب ته د خانه کعبه غلاف ورکو دارنګي د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب د ملتان چې یو عالمی شخصیت ته هغه چې کلا په دغه سفر کې زمونږ استاد سره هغه ملاقات وشو نو هغه و فرمایل وی الله ما ته بخنه وکي ما خو د دې شخصیت متعلق چې دنه په پہچان کې غلطی وکړه او بیا استاد ته فرمایل وی حضرت خدا را آپ اتنی تواضع نہ کرے آپ کی تواضع کی وجہ سے لوگ مارے جائیں گے نو زمونږ دا خوش قسمتی ده په دې وخت کې په پاکستان کې یو څو حضرات دي چې په هغې کې زمونږ حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم دی او د دې چې کوم نسبتونه دي حقیقت دا د ډېر عالی نسبتونه دي د دې نیکه محترم حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب هغه او د دې صوبه سرحد شاه ولی الله زینت المحدثین مولانا نصر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه د دوړو یو ځای سبق ویلو په چکړاله کې بیا غرغشتو مولانا صاحب او د مولانا عبدالمالک صاحب د دې نیکو د دوړو پر رنگون کې یو ځای استادانو بیا د رنگون نه دا دوړو حضرات رال دارالعلوم دیوبند ته نو چې کله شیخ الحدیث صاحب غرغشتو مولانا صاحب دوره وکړه نو هغه د دیوبند نه واپس رال خپل کلی ته غرغشتو ته او د استاد دي نیکو هغه په هندستان کې پاتې شو او تقریبا 50 کال هغه الته تدریس کړی د دیوبند لوی اکابر د هغه شاګردان دي هغه په گجرات کې پاتې شو او گجرات په هندستان کې د علم لوی منبع او مرکز دی بیا د استاد والد صاحب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب نور الله مرکزه یو غاړي د مولانا حسین علی صاحب شاګردو او بل غاړي د مولانا نصر الدین غرغشتوی صاحب شاګرد او په سلور واړو سلاسلو کې خلیفہ او الله ورته داسې علم ورکړو چې ما سره د هغه اوسم یو المارای د هغه د تحریرات پرته د عربی د پارسای د اردو او د پښتو او د هر پن لیکل دی دا غي کاغی ته موږ د پښتنو حکیم الامت تانی صاحب او نو دا مبالغه ني الله غي ته داسې چې د علم ورکړو دا غي داسې تحریرات دي د استاد تر د تاسو ته په دې بینر باندې دا غي نوم ښکاری شهید ملت حکیم عبدالمقتدر صاحب رحمه الله د دیوبند فاضل د شیخ الهند صاحب خاص شاګردو او دا غي د شهادت تریان مثال شو په دې پښتنو په علاقه باندې چې کله تحریک آزادی چلیدا انو حکیم عبدالمقتدر صاحب دا د هغه کمانډر د شیخ الهند صاحب دسترازو بیا زمون استاد محترم مولانا عبدالمالک صاحب دعوت برکاتهم حضرت اقدس مولانا عبدالمالک صاحب دعوت برکاتهم هغه اول خپل اصلاحی تعلق دا غي د زینت المحدثین مولانا نصر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه سره چونکه غرغشتو مولانا صاحب د دې د نیکه سبق والو او بیا د والد صاحب استاد نو دای سره ډیر محبت کو او مخ کې معرض کړو چې غرغشتو مولانا صاحب چې استاد بیزار سره کینو نو چوری به وکړو استاد ته به خلک ورکول دومره به دای سره محبت ساتو بیا د دې دویم شیخ دا مولانا عبدالمالک صدیقی صاحب د خانوال والا اغیو بیا د دې دریم شیخ د دې مفتی رضا الحق صاحب دی نیکو او د شیخ الحدیث صاحب مولانا
شمس الحادی صاحب نور الله مرکزه او د دې په شریک اصغر مولانا عبدالرازق صاحب بیا مولانا محمد شیر صاحب د قاضی عبدالسلام صاحب خلیفہ او هغه او باباجی رحمت الله علیه شاه منصور د یو ځای حج کړو د چشتی سلسله لوی بزرګو بیا د هغه د سره چې دنو هغه چې دنو خلافت وته ور کړو ودارنګي دای په دارالعلوم حقانیه کې دوباره دنن نچده انو تقریبا 55-56 سال مخ کی دوباره دورہ حدیث هغه وکړو نو الحمدلله دا مرکز دا د استاد زنده کرامت ته او پدې کې بعد حکیم عبدالمقتدر سے او د مولانا عبدالواحد سے او د مولانا غلام جیلانی سے او دا ټول بزرګار زمنګ د اکابر شیخ القرآن د شاه منصور او د مولانا عبدالرازق سے دا ټول دا غي فیض د دلته الحمدلله او دا پدې 2 میاشتو کې دنه دا چې تاسو وینئ نو موږ ته اوسم ډیرو ملګرو هغه د اعتکاف خدا ځای ډیر کم او نور کسان پدې کې کېدې نشو نو ان شاء الله را روان کال لبا دلته جامع مسجد جوړیږي او 2 درجه اولا او ثانیه او حفظ او تجوید د دې سبقونه وکيږي او ان شاء الله د درس نظامه پورا اسباق وي او الحمدلله بده 2 میاشتو کې دا کار مو شو دلته دوره تفسیر مو شو او د شپې د تراویح هم نن ختمي آی کې هم زموږ مشران علما اکابر برازي او په شبیده کې هم د شپې سلور سپاری چې موږ وو په اعتکاف کې او د هغه ختم بم ان شاء الله سبای